راځئ چې ټول په جمع یو ځل سبحان الله ووایو. سبحان الله. د دغه یو ځل سبحان الله ویلو قیمت څه دی؟ دنیا کې موږ او تاسو ته هیڅ نه ښکاري، خو په آخرت کې دا ډېر لوی قیمت لري. څنګه؟ څوک چې یو ځل سبحان الله ووایي نو الله جل شانه د ده دپاره په جنت کې یوه داسې ونه پیدا کړي چې هغه ونه دومره سوری لري چې د هغې ونې لاندې د هغې د سوري لاندې 100 کاله یا 1500 کاله عربي اسمنډه ووهي د هغې ونې سوری به ختم نه کړي. او وایي جنتي به په خپل جنت کې پروت وي، اړخ به بدل کړي، نو وایي ده باندې به یو ډېره ناشنا او خوندوره خوشبو ولګېږي. ده ته به دا خوشبو ډېره نایابه او عجیبه ښکاره شي. دی به پوښتنه وکړي دا خوشبو د کوم ځای نه راغله؟ نو اواز به ورته وشي چې دا د پلانکي د جنت نه راغله. دی به وایي زما جنت کې دا خوشبو څنګه نشته؟ هغه به ورته ووایي چې دا جنتي د کوم جنت نه چې دا خوشبو په تا باندې ولګېدله او راغله دا تا نه په درجه کې اوچت دی. دی به وایي ما نه په درجه کې څنګه اوچت دی؟ ورته به وویل